من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے ایمان والو خرچ کئی من طیبات ما کسبتم د پاکو رزقونو د پاکو مالونو هغونا چې تاسو کسب کوئ. ستا په مال کې چې کوم پاک شی دی، مزیدار شی دی، طیب شی دی، دا خرچ کا. ومما او د هغې پیداوارنا اخرجنا لکم چې راوي باسو موږ تاسو لره من الارض د ځمکې نه. ولا تیمموا الخبیث مقص کوئ تاسو پلیت او ردی او بیکار لمنه د دې مال نه تنفقونه چې دغه بیکار شی خرچ کوئ زما په لار کې. ولستم بیاخذیه او دغه بیکار شی نه ته د هغې اخیستونکي په خپل حق کې الا ان تغمزوا فيه مگر چې تاسو سترګې پټې کوئ په دې کې. که دا کوم شی ته د خدای په لار کې درکې او ستا په یو سړي پورې دی او هغه تاله پکې د ښه شي په ځای دغه بیکاره شی درکوي نو دې ته نه هلي، خو بیا وایي دا خو هغه ګنډکپ دی، که دا بیکار ته نه هلم نو روغ خورانه راکوي. د سترګې پټې که دا بیکاره خرېږو چې څه شی ترې راوځي او وایي دې وعلموا ان الله پوه شئ ګورئ یقینا الله غني بې پروا دی. ستا ګندګو ته اجت نشته بیکاره مال ته ردي ته حمید ستا ایله شوی چا صفتونو ته هم ضرورت نشته. درته زه کویم چې دا زبرغه میاشتې موږ د مدرسو لپاره ګرځو دا خلک چانده ورکوي. نو بعضې داسې بدقسمته خلک په لوټونو کې چېرته زوړ لوټ ګوري چې هغه نه بدلېږي نه به تاله درکوي. حالانکه دغه زوړ لوټ هم په دغه 10 روپۍ بدلېږي او دغه نوی هم په 10 روپۍ بدلېږي. خو دا بدقسمتي ده. زمونږ داسې په لاره باندې مونږ راځو نو هلته یو سپین ږیری سړی دی، ما سره حج کې مې یو ځای و. نو یوه ورځ یې ما ته اواز وکړ مولوي صاحب ګاډی ودروته چې ودرول دلته یو 2 پیټۍ صابون دی دا ځان سره طالبان راویست. زه خوشحاله شوم. نو هغه پیټۍ کېښودې پکې چې مدرسې ته ورسېدم طالبان مې راټول کړه لکه ما دا صابون تقسیم کوي په ځان باندې جامې ورکوي. سهار نه مې د هغې نه تپوس وکړه طالبان نه مال څنګه صابون څنګه ویل جی خو ګټې وي خدای خبر چې څو کال یې په دوکان کې پروت و. ویل دا ګټې وي موږ په جامو راښکل او جامې نه پاکوو. په دې پوهېږئ افسوس خبره ده. د دې خدای نه موږ جنت غواړو او د هغه په نوم موږ دا شی ورکوو. یعنې دا ما څه چې څه شي هلته وسې فرضي خبرې نه کوو. خدای دې زموږ ټولو اصلاح وکړي. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعلم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. الشیطان یعدکم شیطان وعده کوي تا سره الفقر د یرولو. درته وایي چې ای سړیه درته وایم چې دا پیسې د لاسه موږ باسه ګورې فقیر کېږي ورې نه کې ګورې دا خلک یې تېر باسي چې خدای ډېرې بدلې ورکوي. ویامرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته په بد اخلاقۍ باندې. دلته د فحشا نه مراد بخل دی. حکم کوي تاسو ته په بخل کولو باندې چې تاسو لاس بند کوي او د الله په لار کې د ورکړو نه لاسونه بند کوي. والله یعدکم الله وعده کوي تاسو سره مغفرة منه بخشش د طرف خپل نه. الله وایي زما لار کې ورکړ کې ګناه دې معاف کوم ګناه. وفضلا الله وعده کوي تاسو سره د خپل طرف نه د زیاتولو مال دې زیاتوم او ګناه دې معاف کوم او که زما په لار کې ورکړ کې موږ بیا په دې باندې برابر نه یو. والله واسع علیم الله پراخه دې قدرت د علیم په دې په نیتونو د خلکو باندې. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اوس ورکړه سړی کوي که نه نو دا ورکړه د پیسو هم خلک کوي او دا ورکړه د علم هم خلک کوي. نو الله مال خلکو له ورکړی او الله حکمت او علم هم خلکو له ورکړی دی.
څنګه چې دا د مال والا سړی خرچه د مال نه کوي، نو عالم خرچه د خپل علم نه کوي. د دې وجې نه ته وایې لکه دا عالمان چې نو یاره داسې بخیلان غوندي وي، لکه مال که یو پیسه ورنه کي عالم که نه، هغه چې کومه سخا کوي دا ستا اشنا هم ورته نه رسي. دا د دین یوه یوه مسله چې خلکو ته ښایي د دې نه لویه عطیه او ډېر لوی صدقه بل څه شی کېدی شي. نو الله فرمایي یؤتي الحکمه، ورکوي الله حکمت لره من یشاء چاته چې د الله رضا وشي. د حکمت معنا ده اتقان العلم والعمل، اتقان العلم والعمل، کلک علم او پاگی باندې کلک عمل، دیتا وی علمی، دیتا وی علم حکمت. عالم تا آگی پوری حکیم نوے لیکیگی چه دے پخپل علم باندې عمل نکی. ومن یؤت الحکمہ چاہتا چه ورکلشی دانائی پا دین کے فقد اوتی خیرا کثیرا، پس یقیناً ورکلشتا دیر لوی خیران. وما یذکرو پنو نصیحت نقبلی الا اولو الباب، مگر خاندان د خالص عقل، الباب د لب جمع لب خالص عقل دوائی. وما انفقتم من نفقة او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. وما انفقتم اغا چې تاسو خرج کوئ من نفقة دس خرچینا، او نظرتم من نظر یا نظر کوئ تاسو نظر، نو خرچه خو پیجنئ صدقه خو پیجنئ، نظر نوی لفظ راغی. نظر دی توایی چې ته په ځان باندې لازم کی داسی یو سیزو چې د هغې مثل په شریعت کې موجود دی. لکه ته وایې په ما باندې د الله لپاره 2 رکعاته مونځ دی، نو سهار 2 رکعاته مونځ نه دی شته که ته وایې د الله لپاره په ما 4 رکعاته مونځ دی، د مازدیګر ماسپښین او ماخوستن 4 رکعاته نه دي. یا ته وایې د الله لپاره په ما باندې یو 100 روپۍ ورکول دي، نو ولې ته زکات نه ورکوې؟ هغې مثل موجود دی. د الله لپاره به ګډه لالو، نو ته په قربانۍ کې ګډ نه لالې، مثل موجود دی. خو دا نظر عبادت دی، دا به د الله له کوې، دا به نه وی چې دا د ګډ د مړني نظر دی، او دا د کاکا صاحب نظر دی، او دا د پیر بابا نظر دی، بلکې چې د دې ژوندو باباګانو په نوم یې حلالې، دا نظر هم غلط دی چې ژوندی بابا راکړي. دا موږ نه وینو باباګان زموږ نه پیدا کېږي. دې دپاره دا خلک چې حلالې کوي، دې وجه نه احادیثو کې راځي مشرانو باندې طعام د متباریینو نه هغې ته به حرام ویو، چې د مقابلې ډوډۍ د مقابلې یو وایي دی 10 میخه لري، زه به 6 حلالو، دې ته متباریین وایي. دا خوراک هم جایز نه دی، دا دې نه به هم ځان ساتئ. فإن الله يعلم، والله پرې پوهه دی، بدلی بدل درکوي. وما للظالمین، نو به د ظالمانو دپاره څوک مددګاران. ان تبدوا الصدقات، که ښکاره ورکوئ تاسو زکاتونو لره، فنعم ما هي، څه دی، څه ښه دی، دا څه ښه کار دی. که تاسو دا صدقات ورکوئ او ښکاره ورکوئ، نو څه ښه دی. فنعم ما هي، د دې معنی دا ده فنعم شیء هي، ډېر ښه شی دی دا چې فرض نفقات ورکې، زکات ورکې، دا په ډاګه ورکړه. بلکې بسا اوقات کله به ته یو خیراتي شی به ورکې، تاسو به زکات نه وي، خو ته به داسې وکړي چې مالداران ناست دي په مجلس کې، ته به د خپل وس مطابق یو 15 روپۍ به راوالې، چېرې پلاني صاحب زما خدا وس کېږي دا یو 15 روپۍ درواله، نو ته به 15 ورکړي، داسې مالدار به یو 15,000 ورکړي، څوک به پکې 1500 ورکړي، ډېر شی به ورکړي. زما یو ګاونډي مهاجر و په دیر کې، پخوا چې زه دیر کې وم، نو د هغه لور بیماره شوه، ډېره بیماره شوه، نو هغې هسپتال لګوي. نو ماخوستن چې موږ تراویح وکړو، نو زما هغه مختلف ټول ډېر مالدار خلک او ټول ګاډي، نو ویل زه چې لاړ شو دغه مانځو هغه ګاونډي ته پوس، ډېر غریب و، دیاړي به یې کوله. چې کېناستو نو
ما ویلې خبرې ټولو کولې او ټول اوس مالدار دي که ما ویل یاره ما څه خو داسې خاص نشته دی خو ما زه زه به یو څو روپۍ ورکړم که نه نو جیب ته مې لاس کړی نو په هغه وخت اوس رانهیر چې څو وي ځکه زما 4.5 روپۍ تنخوا وه زه د مدرسې مشر وم هلته ډېر پخوانۍ خبره کوم 4.5 د 4.5 نه هم زیاتې وې ډېر ښې وې نو ما څه لږ څه راواخېسته مې ورکړه نو چې ما څونه ورکړې که نه د هغې 10 چند هغه ټولو یو ورکړې ډېر ښې ورته راجمع شي ما زه د بیمار علاج یې پې کوه نو که داسې کار کې په مجلس کې چې خیراتي ورکړي دي خو دې دپاره ورکوي چې دا مالدار ملګري راسه ناست دي چې دی ورسره امداد وکړي نو بیا په دې کې اجر دی په ښکاره ورکولو کې په دې پوهېږئ که نه ځکه وایي وإن تبدو صدقات که ښکاره ورکوئ تاسو دې زکاتونو او خیراتونو لره فنعم ما هي څه ښه دي دا ښکاره ورکول لیکن وإن تخفوها که پټ ورکوئ دې لره وتؤتوها الفقراء او تاسو ورکوئ دې لره فقراء او مسکینان ته فهو خیر لکم دا ډېر زیات غوره دي ويكفر عنكم من سيئاتكم لربکی الله ستاسو نه ستاسو ګناهونه والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو کوئ خبردار دی دا په دې روایت او حدیث کې راځي یو سړی د مالی ویستو یو غوټه د شپې ووته یو زنانه رسې روانه ده هغې ته په لاس کې کېښوده توره تیاره ده سار په کوڅه کې خلک وایي هغه پلانی رنډۍ د بېګا چا لوی مال ورکړی سړی وایي زه بس ما خدای ما خو ستا په نوم ورکړی دی څه خبره ده بیا بله غوټه راواخېسته اوس په دې کې یو غل روان دی هغه ته یې په لاس کې کېښود سار کلي کې خلک وایي که بېګا پلاري غل له چا غټه غوټه ورکړې داسې بل دی وایي الله تعالی زه ستا شکریا ادا کوم ما خو ستا په نوم ورکړي اوس ما ته څه پته ده الله رب العزت ته طرف ورته ویلی شو چې ښه کار دی کړی دی دا رنډۍ کېدی شي د رنډیتوب نه ستا پرې پیسو بچ شي او ځان له په دې باندې څه کاروبار دی چې حاجت یې ختم شو څه له به رنډیتوب کوي او دا غل کېدی شي غلا پرېږدي او دا بل چې کوم دی قاتل دی دی به قتلونه پرېږدي نو کله کله وایي دا پیدا وي نو ځکه وایي لیس علیکم هداهم لیس علیک هداهم نشته پتا باندې حق ته رسول د دې خلکو پیغمبر خوا به ډېر درګي و دې قوم ته دعوت ورکوه څوک یې نه مني ټوکې کوي مسخرې کوي تکلیف ورته ورکوي نو الله ورته وایي لیس علیک هداهم نشته پتا باندې پیغمبره حق ته رسول د دې خلکو څوک به رسوي ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله رسي هدایت تا او حق تا چاته چې د الله خو خشي وما تنفقوا من خير اغا چې تاسو خرج کوئ د سمالنا فلانفسكم دا تاسو د نفسونو د پیدې د پاره دي ته چې کمال او دولت خرج کې نو په فقیر باندې به ځباتي او نه به په الله باندې دا کې چې ستا په لاس کې هم دونه ورکړه دا ځان د پیدې د پاره کې د الله اجر تشته ستا ورکوتا وما تنفقون تاسو خرچه خو نه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضامندۍ د الله یعنی معنا دا نه پیدا او معنا یې نه هدا تاسو خرچه مکوئ مگر د پاره د لټولو د رضامندۍ د الله د وجه نه مراد رضامندي ده وما تنفقوا من خير يوفى اليكم اگر چې تاسو خرچه کوئ د سمال نه يوفى اليكم پورا بدله بدر کړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو نه وکمه او نکړی شي اوس یو د الله په لار کې ورکړی دي یو په ځای ورکول مال بچاله ورکي اسنه زکات راوالي غنی له ورکي یا زکات راوالي ټول کال په ځان مزدور کې غلې ورکي نه دا زمون خلق په امامتو کې زکاتونه ورکي دا زکات نه کیږي وريات ساتي په امامتۍ به زکات نه ورکي امام له به اړه ورکي او که غریبونو زکات هم ولا ورکول شي زکات او کته یو غریب امام په زکات باندې ساتي نو امام ته به څه ګناه نشته استاد زکات دا ځان له کوی په خپل وکړي مګر کې دا مصیبت میخو نوکر له چې کوم ترخوا ورکو او د جمعات نغله چې کوم دی امام لا
په دې پوهېږئ هغې له به بیا زکات ورکوو للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا خیراتونه او زکاتونه دا پاره د فقراو دي کوم فقرا الذين احصروا في سبيل الله هغه چې بند کړی شوي دي په لار د الله کې دا زکاتونه دا په مجاهدینو باندې به لګوي دا به په مدرسو کې په طالب العلمانو باندې به لګوي دا چې په سفر کې حج ته روان دي او خرچه ورسره کاته شي هغې به یې لګي لا یستطیعون ضربا طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې د تجارت دا طاقت نه لري چې په سفر کې لاړ شي علم بند کړي دي جهاد بند کړي دي یحسبهم الجاهل اغنیاء ګمان کوي په دې باندې ناواقف سړی د مالدارانو من التعفف د وجه ځان ساتلو د سوال نه چې جاهل ورته ګوري او د حالت دی واقف نه وي دا به ډېر لوی مالدار وي ډېر لوی مالدار زه کله کله هلته به مې سبق کوم نو بخاري به مې ویله نو دا زموږ هلکه چې غریبه شان ده نو یو کس به راغلی زما خواته به ناست و مدینه ولې بخاري ولې دور پار راغلی چې ما به سبق بس کړو هلکه څنګه راغلی یاره جي ما چې یو ګوته یې وړه را روانې ما ته ویلي ما چې الله بنده ته زموږ د سپین جامې دي که او دا سختي دي خو د مدرسې دي او دا ګاڼې هم د مدرسې دي ته زموږ څه نه زه وایم چې یحسبهم الجاهل اغنیا ناواقف سړی په د مالدارانو ګمان کوي ولې من التعب غزان سوال نه کوي چانه تعرفهم بسیماهم پیژنې به دوی له په نښو د دوی باندې لا یسألون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه پر زور چې څوک د لمنې نه ونیسي شغ راکړه وما تنفقوا من خير اجر خرج کوي سمال فإن الله به عليم الله په دې واقف دی بدلی ورکړي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه د شپې او د ورځې سرا پټ وعلانية او ښکارا د دوی لپاره مزوري دوی دا پرې ضرب د دوی باندې ولا خوف عليهم نبير پدی نبير پدی باندې آینده ولا هم يحزنون نبدي غمجن شي په تیر تاریخ باندې پدې حدیث باندې پدې آیات باندې علي سے کوئی ما عمل کړ و زما سره یو درهم نو هغه می مات سلور زېمې کو نو یو حصہ مې شپې خرج کړه یو مې د ورځې خرج کړه یو مې ښکارا خرج کړه یو مې پټه خرج کړله بس ما په دې باندې عمل کړی نو دغسې تا سره پیسې نو د شپې هم لږې ته ورکړه د ورځې هم ته لږې ورکړه ښکاره هم ته لږې ورکړه پټې هم ته لږې ورکړه الذین یاکلون الربا هغه کسان چې خوري مال د سودو دا اوس بله مسله شروع چې د زکاتونو نظام د خیر او برکت نظامي او د سودونو نظام د تباہی او بربادی نظام منګه چې اول پاکستان سره شو نو په مونږ باندې به زما خیر چې روپۍ قرض او په سړي او ښځه باندې په پاکستان کې به یو روپۍ قرض اوس منګه درې لکه قرضدار نقاري شمسیه تم 3 لکه روپۍ قرضدار ځان خبر هم نه ما باندې دي هر اوسیدونکو د پاکستان 3 لکه روپۍ قرضدار دی نو دا منګه ګټه وکړه په دې سودي نظام کې که تاوان هم په ایمان یې ووایي زه رښتیا ووایم تاوان سود څه ته وایي 2 کالم دا د سود نظام وچلو او اوس هم پې داسې مین یو چې بس بغیر دې نه زموږ کار نه کېږي راځئ چې یو 15 کاله خو دا د زکات نظام هم وچلو د قرآن کله ته وګوره چې تمامو قرضونه او د خدای خلاصې وکړي نه خلاصې نو ځکه وایي الذين ياكلون الربا کسان چې خوري مال د سودو ربا اصل کې زیاتی ته ویل کېږي لغوي معنی دا زیاتی او اصطلاح کې زیادت ته په معامله د مال کې چې داږي په عوض کې څه نه تمال په مال باندې ورکه یو طرف ته زیات یو بل طرف ته کم دی دې ته ویل کېږي سود هغه کسان چې خوري مال د سود لرا
لا یقومون نبرا پورته کیږي دوی الا کما یقوم الذی مگر پشان دا غسړي چې را پورته کیږي کله دې روچتیږي يتخبطهم الشیطان من المس بد خواص کړي د شیطان د لیونتونا الا سره کړنا دا سودیان په عام مفسرین دا ترجمه کوي چې دا سود دی خواره با په قیامت کې دا خېټه به د غټو غټو کوټو په شانتي او دې چې پاسی را لویږي با دې چې پاسی را لویږي با لکه سرنګ چې آغا مرګو والا سړی چې هغه پاسی را لویږي ولته لویږي او دلته لویږي او دلته مس نه مراد لیونتوب دی مس اصل کې لاس راکړو ته وایي خو شیطان کله کله په سړی لاس راکاږي نو لیونی کی دماغ ولا خراب کی عام مفسرین زمونږ د آخرت سره لګي خو سید قطب شهید رحمه الله شهید الاسلام په فیض القرآن کې هغه وایي دا به د آخرت سره هم لګي خو د دنیا سره مو لګاوه کم خلک چې سودی نظام کې اوسېږي او په سودی نظام باندې دغه عقیده نو داغه مثال د لیونی دی څنګه چې لیونی ټوکري خوري ولته پریوزي دلته را پریوزي د کسي دوی پر ژوند تیرولو کې د الله تعالی غلار نومندلا ټوکري خوري او داسې بیماری په الله تعالی راولي داسې مصیبتونه په راولي داسې تاوانونه په الله راولي چې بیا هغه برداشت کولې نشي هغه سود پاره او داغه سود داغه اگر دفاع نشي کولې ذالک بانهم قالوا دا په سبب د دې خبره باندې دا ولی ورته دنیا کې دا سزا ورکو ولی ورته آخرت کې سزا ورکو ذالک دا سزا د سودیانو بانهم دا په سبب د دې چې دا سود خواري چې دی قالو دی بویلی انما البيع مثل الربا بيع پشان د ربا جائز ده دی بویلی چې دې کې څه چل دی بيع کې مال ورکه او مال علی جائز دی او په سود کې مال ورکه او مال علی دا ناروا دی دا بيع او مشان د سود ده یعنی دونه پر سود مین شي چې هغه حرامي مشبہ به کو حلال ولا مشبہ کو کله دې سویلې وي چې دا ربا خو په شان د سود نم څه خبره بوا چې مبادله المال بالمال دا پرې پويږي نو دی ویل نه دا بيع په شان د ربا څنګه بيع ته جایز او ربا ته ناجایز وحل الله البيع حلال کړی دا الله بيع لرا وحرم الربا حال دار چې الله سود حرام کړی دی مولانا سید ابو لالا مودودی رحمت الله علیه چې دې زمانی یو جید عالم خدا ترس عالم په دین باندې پوی عالم ما ډېر استادان تیر شوي په دې سړي عمر جوور علم مې چانه دی لیدلی هغه کتاب لیکلی دا کتاب نوم دی سود او په اردو کې دی قابل دید کتاب دی ټول یو ګورئ سود نومي کتاب او ډیر غیر مسلم خلق لیدلی دی او دوی مسلمانان شوي چې سود نه توبه ایستلی فمن جاءه موعظة من ربه سوک چې راشي هغه ته وعظ او نصیحت د جانب د رب خپلنا فانتهى پس دې قلار شي دې سودنا فله ما سلف پس معاف دې ته کوي چې مخکې کړی دي اسلام داسې مذهب دی چې ان الاسلام لا يهدم ما كان قبله اسلام مخکې ټولې خبرې سړي ته معاف کوي عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر په خلافت کې د مصر گورنرو مصر کې یو دریاب دی هغه ته نیل و هغه بهيږي او دا هغه نه بشمار ولی تقریبا د 9 زیات ولی غټي غټي دا اوتی دي او دا د مصر په ځمکه کې چلی دي دا ولی اوچتي او دا وګ په لاندې په ویخ کې چې کله دا وبره ډکی شنو بیا نیرونو خلو کې بیبي او دا به یو زمانہ و چې هغه کې ودا نیل بشته ولاړو نو چې نیل باندې روانې ده نو به راډې ریدلې نو بس مکه به وچی وي نو دا یو عادت او یو رسم چې وجنې چې مور او پلار به دوړ ژوندۍ و ډېر ورته ګرانه و او ډېر ډولې جنې به نو به په ډېر لوی قیمت باندې دا مور او پلار نواږي سبه راځي کړو او دا به ناوې کړل او به ویوړل او نیل ته به واچو
او د الله شان ته ګور سال بدیل ډک روان. عمرو بن العاص رضی الله عنه ته مشران د مصر راغله او دا رسم ورته یاد کړ. هغه ورته ویل چې دا یار دا نه کېدو خبره ده، دا تاسو یو انسان رالی او سمندر ته اچوئ، دا خو ظلم دی. زه به د خلیفه یوه نو بس اجازه مې نه ورکوم. څه ورځې تېرې شوې میاشتې خلکو کډې وتړلې، څه کوئ بس موږ ځو دې علاقې نه نو نیل نه راوچتېږي او زمونږ پټي وچ شو، اوس دلته خو موږ ګزاره نه شو کولی. هغه صبر وکړئ، زه خلیفه ته جواب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دی، هغه ته چې کله دا عریضه ورسېده نو هغه خط ولیکه نیل ته. تاسو ګورئ دې ته خلیفه وایي، دې ته د رسول الله جانشین وایي. خط یې ولیکه نیل ته او په خط کې ولیکل چې او نیلا که ته په خپل طبیعت چلېږي نو چې ونه چلېږي، او که ستا چلوونکی زما رب العالمینی نو زه هغه ته سوال کوم چې دا روان کړي. او خط کې بند کړ او عمرو بن العاص په نوم باندې ګورنر ته ولیکل او هغه ته ولیکل چې زما دا خط به نیل ته واچوي. خط یې راوړو، خط راورسېد، عمرو بن العاص لاړو په خپله یې پکې خط ور واچوي او چې سهار شه که نه نیل داسې ډک راغلی و، دا نیلونه بیا چې څوک د الله شي که نه نو الله دا لوی شي. او مرد خدای شوی و نو نیل ته خط لیکي، نیل ته سمندر ته خط لیکي چې که ته په خپل طبیعت روانېږي او روچتېږي چې روچت نه شي، او که زما رب دې روچتونکی زه هغه دربار کې سوال کوم چې تا روان کړي. خدای بندګان څه په غوټو بوټو سره شوي وو، زموږ څه زندګي ده، دا څه کې موږ ژوند تېروو. موږ به د الله سره مخامخ کېږو که نه. وامره الی الله، او دا آیات یې ورته وویل چې بس دا اسلام دی. دا حدیث یې ورته وویل چې ان الاسلام لیهدم ما کان قبله، اسلام اگر رسمونه او رواجونه ناروا هغه ټول ختموي، په هغې ضربکاري کوي. ولله ما سلف وامره الی الله، او حکم د ده سپارلی شوی دی الله ته. ومن عادا، څوک چې واپس شو سودي نظام ته او بیا یې په سود شروع وکړه، فاولئک اصحاب النار، او حلال یې وګاڼه دا کسان جهنمیان دي، هم فیها خالدون، ای به په دې کې همیشه. اوس الله فرق کوي چې د سودي نظام هغه تباهکاري او د زکات د نظام هغه فلاح او بهبود هغې ته اشاره کوي. یمحق الله الربا، ختموي الله سودي نظام لرا، ګټاوي الله سودي نظام لرا، ويربي الصدقات، او ترقی ورکوي الله نظام د زکاتونو لرا. اسلامی نظام د زکاتونو نظام دی، او دا موجوده نظام چې کوم په دنیا باندې غالب دی دا سودي نظام دی. والله لا يحب كل كفار اثيم، الله دوست نه غني هر لوی کافر، هر لوی ناشکر، اثیم لوی گناهګار. کفارم صيغه مبالغه ده او اثیمم صيغه مبالغه ده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان لري عمل د نیکو کوي، واقاموا الصلاه او درې همیشه مانځل را، واتو زکات او ورکوي زکات، لهم اجرهم عند ربهم، دوی لپاره مزدوري دوی را پنځ ضرب د دوی باندې، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. عمرو بن ثقيف، بنو عمرو بن ثقيف یو قبیله ده، مسلمانه شوې ده. د هغې په بنو مغیره قبیله باندې د سودي د جاهلیت د زمانې د سود پروګرام کله چې نیټه راغله، عمرو بن ثقيف راغله او هغه قبیلې ته چې بایي موږ ته خپلې پیسې هم راکړي، سود هم راکړي. هغه ویل چې بایي مو اسلام خو سود حرام کړی دی، خپلې پیسې درکوو او سود نه شو درکولی.
پیغمبر خدا ته فیصله ویوړه چې پیغمبر خدا ته فیصله لاړه دا آیات نازل شو یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله خدای نه ویریږئ په هر معامله د ژوند کې وذرو ما بقي من الربا او پرېږدئ هغه باقي مانده کاروبار چې کوم د سود پاتې شوی دی ان کنتم مؤمنین که ایمان درکړي فإن لم تفعلوا کدا کار نه کوي اے مؤمنانو سودی معاملې پرېږدئ نه نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله پس فأذنوا اعلان کوي په جنگ د الله او د رسول باندې د خدای او رسول جنگ ته تیار شي کله چې دا آیات نازل شو بنو عمرو بن ثقيف رااله زمونږ وس نه کېږي چې د الله او رسول سره په مورچه کې کینو موږ له خپل پیسې راکوي بس سود نه غواړو دې ته مسلماني وایي دا اسلام دی بیا اور قیامت کې به وایي الله تعالی سودخورو ته اعلان کی چې او سودخورو راوالئ خپل توره او ټوپک هم راوالئ او ما سره په مورچه کې کېنئ راځئ ما سره مقابله کوئ وإن تبتم کتاسو توبه وباسئ د سودي نظام دی او ستا سرمایم ده او سود دی هم په خلکو اورېدلی دی نو وإن تبتم که توبه وباسئ تاسو له سود نه چې سود مې نه دی په کار نو فلکم رؤوس اموالکم ستاسو لپاره اصل زر او اصل مال ستاسو په ځای دی نو بنو عمرو بن ثقيف ته ویلي چې بنو مغیره نه اصل مال خپلوالی او سود په پرېږدئ لا تظلمون تاسو به زیاتې نه کوئ چې خپل اصل مال هم غواړئ سود هم غواړئ وي مسلمان ولا تظلمون او په تاسو هم زیاتې نه کېږي چې اصل مال در نه کموي اصل مال به ټول درکوي وإن كان ذو عسرة کچری دا خاوند د تنګستګۍ ستا پې سودي معامله وه اسلام راغی او هغه سره څه نشته چې تالی درکړي نو صبر وکړې کچری دا مدیون خاوند د تنګستګۍ او د غربت لاس کې څه نشته نو په نظرتم الی میسره بیا انتظار وایي دغه مالدارۍ ته هغه ته به ګوري چې کله مالدار شي تالی به درکوي اسلام دې روادارۍ ته وګوره غریب او مسکین دی نو ته ورته انتظار کوې اوس او حدیث کې راځي ومثل الغني ظلم ومثل الغني ظلم چل او ټول مټول د مالدار سری چې خو جیب ډک دی او پردی پیسې پې پوری دي او دی راځي نه بل ورځ به راشي او بل ورځ به راشي او بل ورځ به راشي دا ظلم دی ګوره د انصاف ته مدیون غریب ته پاره وایي ته ورته صبر کوې مالدار قرضداري ته وایي که ته نه ورکوې نو ظلم کوي چې جیب دې ډک دی نه ورکوې وان تصدقوا او که تاسو خیرات کوئ چېرې په دې مال باندې ما ډېر حرام مال ګټلی دی په تندرې نه لګوم نه زکات غواړم او نه د راس المال هلکه ټول ستاسو شو وان تصدقوا که خیرات کوئ په راس المال باندې خیر لکم دا د ډېر غوره دی ان کنتم تعلمون که پوهېږئ واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون دا آیاتو د قرآن آخری آیات دی د دې آیات د نزول نه رستو د قرآن وحی بنده شوه او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 شپې بعد د دې جهانی پاری نه لاړ 9 شپې بعد دا او بالکل په آخر آیات کې الله مونږ ته د آخرت مسله بیان او راته ویل واتقوا یوما ويریږئ د راتلو د هغې ورځې نه ترجعون فيه الى الله چې واپس کېدی به شئ تاسو ټول په هغې کې الله ته ټول به د الله حضور ته ځئ ټول به د الله دربار کې پیش کېږي ثم توفى كل نفس بیا پوره به ورکړی شي هر یو تن ته ما کسبت هغه چې د کسب کړی دی که دې نیکي کړې ده نیکي به درته میلاو شي او که بدي دې کړې بدي به میلاو شي وهم لا یظلمون او پرې خلکو به زیاتې ونه کړی شي
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم تكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح إلا ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. دا قرآن کی دین لوی آیات بل نشتا نا رسول نبی آیات دا یو سوالیه جمله دا چې ما ته وخایا کاری صاحب چې په قرآن کې د ټولو نه کوم لوی غټ آیات او دام سوالیه جمله کوم صورت په کې ټولو نه غټ دی دا چې کوم وایي اوس په ختم شي ان شاء الله دا په کې ټولو نه غټ آیات دا یا ټولو آیاتونو د قرآن نه غټ دي او د ټولو نه وړوکې آیات سورې کوثر دی او سورت د ټولو نه او د ټولو نه وړوکې بس تا خوښه ده نو که مدهام متان یادې پوهېږې سورې رحمان کې او که نون یادې والقلم ما یسطرون او که کاف ها یا عین صاد یادې که الف لام میم یادې دا ټول واړه آیاتونه دي ښه ځکه وایي دې ته آیات د مداینې وایي دا د معاملاتو آیات دی ښه سوچ ورته کوئی ترجمه یې ورته کوم لنډه لنډه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله کوئ په قرض باندې تداینتم یو بل سره معامله کوئ بدین په قرض باندې یعنی قرض اخیستل خرڅول کوئ الى اجل مسمى یو نیټه مقرره پوری الګ را وای بدر کما خوشپک مې شپه 100 روپۍ راکې ښا دا اوس معامله شو په قرض باندې یو نیټه معلومه لکه شپک میاشتې سرور میاشتې درې میاشتې میاش مسمن مان معلومه فكتبوه ولیکئ دی لرا دې کې دا ولیکا شټامپ کې ولیکا اوس لیکون کی دوايي وليكتب بينكم كاتب بالعدل لكل يكستاسو پمینس کې لیکون کې په انصاف سره لیکون کی دوايي چې نه بد بای لحاظ کې او نه بد مشتری لحاظ کې او په عدل او په انصاف په لیکل کې ولا يابا كاتب ان يكتب كما علمه الله او انکار دي نه کوي لیکون کې دي لیکلو نه لکه څنګه چې خدای دې ته تعلیم ورکړي په یكتب نو لیکل دی وکي اوس کاتب دی او ځان پوښتنه کړي وې ځل لیکل نکو نو الله ورته وایي چې تا د ما لیکلو چل د کړي ته به ولې نه لیکي ته به لیکي دا بل خبره ده که څه عوض او بدل دا غینو به ورکو اوس بیان بسو کوي املا بسو کوي املا دې ته وایي چې زیوه موتی لیکي ته ویو زی لیکم دې ته املا وایي وليملل الذي عليه الحق بیان دیو کې هغه سره چې پاغه باندې حق دی حق پچا دی په مدیون دی ډېر کاتب ته وایي دې پلاني را باندې 100 روپۍ دي د پلاني را باندې لس من دانی دي صفا دی وایي وليتق الله ربه او دا سره دی ویریږي د الله نه چې رب درته ولا يبخس منه شيئا سکمېری ته نه کوي چې د په باندې حسودي وسی ګولي کا تاسو سبودي نه دا باندې فإن كان الذي عليه الحق كچريا غسړی چې پاګه حق دی نه مديونا سفيهن بوقوفای په خبرونو پويږي کم ذهن دی او ضعيفا یا کمزور دی تلې د لیکلو زیل نشي خبري نشي کوله کمزور شوی دی بوډا او لا يستطيع ان يمل یا طاقت دلري چې خبرو کی هو دی څنګه
جبه بدله ده دیشي کولی نو فلیملل ولیه بالعدل املا دیو که بیان دیو که ناظر ددو کاردار ددو بالعدل په انصاف سره دده چې د مال کم سړی مشر دی دده وکیل دی هغه دی ولا بیان کی کاتب دی ولیکي اوس لیکلو شو خو تش په لیکلو به اکتفا نه کوي ښه گواهان بم دي سره په ودرې واستشهدوا شهيدين من رجالكم زکا دا زموږ دي کتابونو لیکلي شامل کړي چې الخط يشبه الخط خط سره مشابه سالي دي خلق جعلی خطولی کی استاذ سنا دسخط په کیو کی او پتا به راړی تا پلان یې کې دا سي جرګاوا او ته پکې ناس او دا دسخط تا کړې دا کار ما سم شوی دی په دې پوي کوي هغه درته نه مې دا به ورته بل مو ترجمه کړه نو خبره مې اختراع کوله چې نا ولې قران وایي چې په تشویل کولو باندې مکوې ځکه خط سم مشابه ساده شي جعلی خطونه خلق ساده گواهان پکې پکاري چې گواهان و یو دا زموږ مخکې کړي شو واستشهدوا شهیدین من رجالکم گواهان نسید و گواهان ستاسو د مسلمانانو نه رجالکم کې دا مخاطبه ده مراد د مؤمنان دي مؤمن گواه بني سره کافر گواہی په مؤمن جایز نه ده که غیر مسلم راغی او د مسلمان باندې گواہی کوله د قاضي په مخ کې او جج مخ کې دا نه کوي خو چې قاضي د اسلام نه خبري فإن لم يكونا رجلين کدو سړی نه ملاوېدل نصاب د شهادت دو کسان دي دو سړي دي البته په زنا کې سلور کسان دو کار نه ورکړي نور په تمام معاملاتو کې په تمام معاملاتو کې دو سړي دي اوس که دو سړي نه ملاويږي په موقع نو فرجل و امرأتان یو سړی او دو ښځې یو سړی براوري او دو زنانه راوري ممن ترضونا داغي گواهان نا چې تاسو پسند غنئ من الشهداء د گواهانو نا او دا دو ښځې ولې ودرو د یوې په ځای باندې وایي ځکه ان تزل احداهما که خطا شي یو زنانا یعنی هیر تی وشي نو په تذکر احداهما الاخرى پس یاد بکی یوا دی بلتا ایوه باندې بلتا چې په پوزه باندې ګوته کې چې خوري ولې ته وې نه چې دا خبره زموږ ستا مخ کې شوی و نه یو وې بلتا یاد کی وای خزو نه یې ډیر کی بدای چې خزو مبارک په حدیث کې راغلي دي چې ناقصات العقل والدين عقل کم دی او دین کم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته پوښتنه دا الله پیغمبر دا تاسو خبره وکړه چې زمونږ دینم کم دی او زمونږ دا دغم کم دی دا څنګه دی ویلې ناغه ویل چې ګوره تاسو چې تاسو دین کم دی نو هغه درته دا خبر کوم چې تاسو کې وطن الله سره دې په کور کې روغ جوړ نه سي او نماز کې درو جوړ دا تاسو کم دی ناقصات العقل والدين او عقل ذکر کسته چې قران چې دو سړی نه نو بیا یو سړی او تاسو دوه کسه نو تاسو دوه خزه په یو باندې سر کړی تاسو دوه خزو عقل چې یو ځکه یو سړی مړ دی دا تاسو عقل کمه ولا يأب الشهداء انکار دې نه کوي گواهان اذا ما دعو کله چې دی رو بل شي یو تحمل شهادت ته یو ادا شهادت چې پلانی او پلانی را پاسې ز په معاملې کې زما گواهان ساشه یو دادی دې به انکار نه کوي او کله بینک کې چې گواه ساشه ګوریا ته ساز نشي التا گواه خړون کې ورکون کې وګستون کې او لیکون کې او گواہی کوون کې ټول ملعون دي بس پدای کې دا یو څوک دی بوله چې ټټر راوځه سم ته کې گواه شه زرعی به یک تری بوزي او کنه جارو پکې تسکتونه کړی به وسکه دا کار باندې کوي نو څه کوي اذا ما ادعو لاداء الشهاده اذا ما ادعو لتحمل الشهاده تحمل الشهاده ته چې تاسو گواه سازي او چې گواه ساشو بیا مجلس قاضي ساشو ته ضرورت بیا هغه ته ادار زکه نو نه با انکار د تحمل نه کوي او نه با ادا نه کوي
ولا تسأموا ان تكتبوا مستلقيږئ متنګيږئ تاسو دینا ان تكتبوا چې ولیکئ د معاملې لرا صغيرا ولا بيع دا اې د لس روپو بيع ولې ده او كبيرا او کده 1 لک روپو دا الى اجله یغه نیټه خپل پورې ذالکم تاسو اے مومنانو اقسط عند الله دا ډیر انصاف خبره ده پرېز د الله باندې واقوم للشهاده ډیر درس کوم کې د گواهی دا وعدنا ډیر نږدې ده الله ترتابو چې په یو بل بدګمانۍ نه کوي الا ان تكون تجارتا حاضرا تديرونها بينكم مگر کوي دا یو تجارت حاضر یعنی لاس پلاس باندې پیسې ورکه او شیر او چته دا تجارت حاضر دی تدیرونها چې لاس بلاس باندې تاسو والے یو ورکوي بینکم په خپل منځ کې کدا لیک نه کینو مې کوا اگر چې دی کدا لیکلم غوړې دي او کني لیکي مې لیکل فلیس علیکم جناح الا تكتبوها نو نشته پتا سو ګناه کدا نه لیکي چې پیسې ورکه شیر وچته واشهدوا هو خو گواهان دلته غوړې پکار دي واشهدوا اذا تبايعتم گواهان سې کله چې استل خرڅول کوي اګه استل خرڅول کوي نو گواهان به پکې کېنوي سوال به انکار کوي سره ما تعالی کړه دا شی درکړه ولا يظهر رکاتب د دې دوه ترجمې دي مخکې یو ځل تاسو یو عبارت تیر شوی چې دا مجهول سیکه شنو معنی دا ده ولا يظهر رکاتب ضرر بکاتب تنشي ورکړي کېده الکا او کاتبا مرزا سے سبا تحصیلدار دغه تراشي سبا او لس بجې ورازي او د وخت به ګوري راځي او ما سره ګوري پیسې نو شه دیاړي مشم درکولي او دلته د مرزا سے بچي د کاتب بچي به څه خوري دیاړي په پریدي نو ته بیا د تلو راتلو کریم ورکې د رشکي او د کینچی کاتب له بادام ورکې او دونه پیسې ورکې چې دا غربي د بچو کار پیوش ولا يظهر کاتب ضرر بنشي ورکې کېدل کاتب تا ولا شهید او نه گواه تا د گواه کریم ورکې او گواه باندې بس روړی خوري او دا د بچو تنظیم په دې ورسپتاي کداګه تنظیم نکي او درېمه خبره دویمه ترجمه ده ولا يضار کاتب ضرر بنور کوي کاتب لکه دیاړي 500 روپۍ دی وي ته مال زر راکې نو دې به ظلم نه کوي هغه 500 روپۍ باندې ولا شهید او دارنګي ظلم بنه کوي گواه پاغه باندې په مدعي باندې څنګه چې دا سی او بل گواه سره بوزي نو کرای غواړي او دیاړي غواړي او دې وینا امر به کریم راکې او 500 روپۍ وزيات راکې وان تفعلوا کدا کار تاسو کوي اے مومنانو یعنی کاتب تنگوي یا کاتب تنگول کوي یا شهید تنگوي یا شهید تاسو تنگي نو فإنه فسوق مکو دا نه فرمایي د پتا سو پورې خطدا وتقوا الله خدای نو یریږي يعلمكم الله الله پوه کوي تاسو لرا الله پاک دې الفاظ باندې لګزال پوهه کوي د علم د پاره تقوا ضروري ده خیال څنګه وتقوا الله خدای نو یریږي چې پوهه کوي الله تاسو لرا چې الله پوهه کوي علم دوه قسمه لري یو علم کسبی دی یو علم لدونی دی علم کسبی دی ته وایي چې استاد ته بګوډه ماته او تکلیفونه بکې او شوګيري بکې او سبقونه باړې او تکرارونه بکې او د استاد خبرې وم تیرې او د جمعه ته خلکو خبرې وم تیرې او خلک ورپسې خبرې کوي او ته بل هر څه وګونه وري دا کړي بن کړي او لګي علم بس دا کوي دې ته علم کسبی وایي او یو علم لدونی دی علم لدونی دی ته وایي چې د تقوا او د پرهیزګارۍ په وجه الله تعالی یو ګهره علم درکړي دې ته علم لدونی وایي چې دې ته اشاره امام شافعي رحمت الله علیه په خپل شعر کې کړی دا چې هغه خپل استاد ته ویل وکیع تا د ابو حنیفه شاګرد دی ورته ویل چې جی زما ذهن کار نه کوي نو استاد ورته ویل وکیع چې ګناه وکړه تقوا لار اختیار کا علم بل خدای درکې هم دې ځای ورته ویل دی قران چې وتقوا الله ويعلمكم الله تقوا اختیار کا چې الله علم درکې شکوت الى وکیع سوء حفظ امام شافعي شاعر مو نو دا
دا سوال جواب په شعر کې ادا کړی دی شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی وای ما خپل استاد وکیع ته شکایت د بدذهنۍ کو چې ذهن مې کار نه کوي نو ما دې وصیت وکړو چې ګناه مه کوه د ګناه د وجې نه سړي ذهن خرابېږي فإن العلم فضل من إلهي علم دا الله مهرباني ته وایي وفضل الله لا يعطى لعاصي او الله خپل فضل ګناهګار ته نه ورکوي نو دا هغه علم لدوني دی ومن لدنا علما قرآن کې راغلي لسو بسی بار کې دا وایي شپاړسمه کې ومن لدنا علما وراشي ان شاء الله الته به خبره کوم علم لدوني اوس آخري خبره پاتې شو وإن كنتم على سفر ولم تجدوا معا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر كتاسو سفر روان شيء ولم تجدوا كاتبا او سفر کې کاتب نشتا لیکون کې نشتا او تاسو یو بل سړي سره خرڅول کوي او سفر دی او لیکون کې نشتا یا لیکون کې شته خو بشوانه سیاهی نشتا قلم نشتا نو پریحانو مقبوضه پس بیا غاڼه دا چې قبض کړی شوی وي وسیقه به ورکي الګ راشه در باندې خرڅو او بس ټیک دا دوه میاشتې پس مواله پیسې راکړي ما څه سکه دا کړه نو ټوپک به ورسره کېږي د ګنډلو ماشین به ورسره کېږي دا تاسو چې سیه ورسره امانت کېږي فرحان مقبوضه پس بیا غاڼه ده مقبوضه چې هغه به قبض کړی شوي هغه د مال خاوند به دې ورکړي په لاس کې راواله نو پرې باندې ټکورې د مال را نشي کړی ما څه شی پروت دی نو دا غاڼه ده غاڼه جایز ده غاڼه چې اوسږي دین سره پیدا کی خبر کوم کړه غاڼه جایز ده خو په غاڼه باندې پیدا نشي هغه دا تر یو سړي زمکه غاڼه کی هغه له 100 روپۍ ورکی تا دې پیځې جره په پټې نیولې او دا ته ځان لا کوي اورې به پیګه بری باندې دا ناروا دا جایز حرام کار مگر الا باذن المالک هدايه ور سره کړی چې کمالک اجازه نو کمالک دړه نه اجازه دي ته 100 روپۍ ورکې چې تا د پټې نه والا کوي په دې غلم نه کوي والله کدري یو روپۍ نه درکې کړ دیو جن شامل کړي د هدايه جواب کړي چې المعروف کالمشروط معروف د شری لکه شرط لګي یعنی معنا دا ده چې معروف اوسدار چې خلک غاڼه دي نه پاره کې چې پیدا کی البته یو شی مستثنا دی دو شی یو لنګا او یو بارګین د سورلې شی دی نو چې ته په غیا خوري نو سورلې په کولې او میخه دې چار په غاڼه کې راوستا نو چې شودل په خوري نو په خوري دا بس پرې پوي دا استثناء نشته فإن من بعضكم على بعض کاماندار ساس کو بعض استاسو بعض لرا یو سړی تعالی 0 روپۍ درکولې تاسو سره شته وځاله کوم مسلمان اور می زما در باندې یقین دی را به کی نو تاماندار وګاڼه ولم تجدوا كاتبا ان اخلاص نو وین کنتم علی سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا کاماندار وګاڼه بعض استاسو بعض لرا وځاله کا 0 روپۍ والا خپل کار په روان کا او تاسو سره شجما سي کېلو کاتب هم نشته زما د باندې اعتماد دی امانتدار نشو نو پلیو د الذي اوتو من امانته پس ور دي کې هغه سره چې امانتدار سره شوی دی امانته امانت د اده ولور کی بیا وليتق الله رب وديري د الله نه چې رب د دې ولا تکتم شهاده و پټوي گواهی لرا شرط چې تاسو سره گواهی و د حق دا پټه نه ومن یکتمها چا چې پټکړه دی گواهی لرا فانه آثم قلبه یقینا ګناهګار دی ورته ټول بدن ګناهګار دی خو ټول بدن رئیس او سردار چې دی ناړه دی دیو جن حدیث کې راځي د انسان په بدن کې یو مزغه یو ټوکړه د واخدا اذا صلحت صلحت الجسد كله کله چې درستي ټول بدن درستی و اذا فسدت الجسد كله کله چې خراب شي ټول بدن خراب شي الا وهي القلب وازله والله بما تعملون عليم الله پای تاسو کوي پوهه ده
لله ما فی السماوات و ما فی الارض باید دعوی توحید کا آخر کې مقرر شولا خالص الله لپاره ټول شی ندی خلقم و ملکم و عبیدا چې اسمانونو کې یو پزمکو کې دی یو یقینا وین تبدو ما فی انفسکم کخکار کوي تاسو هغه چې تاسو په ځانونو کې دي او تخفوه کو پټوي یحاسبکم بالله الله په تاسو سره حساب کتاب کوي فیغفر لمن یشاء پس بخنه کوي چاته خو خوشي او يعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته خو خوشي والله علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې طاقت خاوند دی کله چې آیات نازل شو نو صحابه کرام رااله پیغمبر خدا ته شکایت وکړه چې الله پیغمبره موږ ته الله امرونه کړی دي او نهي فرمایلی دي تمام امرونه منلي دي او تمام نهي منلي دي اوس الله را باندې داسې او کار راوړو چې زموږ د طاقت نه بهر دي اداري چې الله وي و ان تبدو ما فی انفسکم استادو په نفس کې دن سدي کم خیالات که ښکارا کوي او کو پټوي الله برسو حساب کوي نو الله پیغمبر زموږ پړون کې خود شي خبري راځي زموږ د اختیار نه بغیر او موږ په الله نه سنمو خو یو نشو بچ کېدل صحابه انتهایی خبري نو الله رب د الله پیغمبر ورته ویلي چې لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت رستور روان دا آیات منسوخ شو پاګی باندې چې دغه په خبرو باندې الله تاسو نه نیسی دا سو شي نه یو تا حدیث النفس حدیث النفس دی ته وای یو خاطر دی خاطر دی ته چې په دې کې دا خبره د شتیر شي یو حاجس دی د شي کش غوندي کې لکه سره غلې غوندي خبره کوي خاطر تیریدون کې او دا حاجس د شي کش غوندي وکي دا پکې بل دی او دې پسې یو بل دی هغه تا یو خاطر شو او یو حاجس شو او بل حدیث النفس حدیث النفس دی ته وایي چې دا نفس خیر شروع کوي کم کوي نه کوي دریشو سلورم هم دغه هم دی همدار چې کستو کې شرا کوم وی کم کوي نه کوي نو بیا ورپسې عزم دی ته وایي چې بڑی وی او لسول راته ور بسم الله کې دی ته عزم اوس دا پنځه مرتبه دي مراتب النفس 5 فاستمعها مراتب د نفس کې د نا پنځه دي واور دی لرا وای دا خلک چې کوم دي زکه د حاجسم ذکرو دوی حاجسم ذکر کړی دی چې د نفس کې او کش غوندي وشي فخاطر ورپسې خاطر دی چې د روان شي فحدیث النفس بیا ورپسې نمبر د حدیث النفس دی چې نفس به خبري شروع کی فهم بیا ورپسې سلورم هم دی چې را حکم کو نکم فعزم بیا ورپسې پنځم عزم دی چې بسم الله کې به كلها رفعت دا ټول د انسان نه پورته شوی الله یې پیننسی سوى الأخير سوى عزمنا ففيه الأخذ قد وقع فديك نيول لازم دي پدې پوښوي کنه نو الله رب العزت په حاجس باندې نیول نه کوي ستاسو نفس کې راغی خاطر نه کوي حدیث النفس نه کوي هم نه کوي پر سلور کې نیول نشته اخیری چې عزم دی چې ګناه قصد وکړو خو بیا هم ګورې یاد ساتئ چې د ګناه قصد باندې چې څومره سزا ورکوي دا د ګناه نه ډېره کمه ده بلکې کدا عزم دی د خدای لپاره پرې خو ثواب درکړي خلاص شدا نو آلته جواب راغی چې تاسو الله تعالی تاسو باندې هغه خبره نه چې ستاره طاقت نه بار ده صحابه پیغمبر خو ته چې دا الله پیغمبر پړې کې د څه خبره راشي چې په خړې نشو ویل سکار دي سکارا ورې سوزو او سکار خو ویل نشو نبی علیہ السلام داسې دا ویل الحمدلله چې شیطان ټول کوششونه خدای ختم کړی د دې ته کې راستو چې تاسو ورونو کې دا خبره ده پروايي مکو
آمن الرسول بما دا به ارما سلطان داسې کوئ چې د سورې بقرې اولني 15 آیاتونه د اولئک هم المفلحون پورې او د آمن الرسول نه د اخر پورې به هره شپه وایي چې کله وده کېږئ واورېده که نه او وایي دې 2 آیاتونو باره کې حدیث کې راغلي دي چې چا ماستن خپله بستره کې دا وویل که پتا هو که د شپې راپاله شي او تهجد ونه کړي که نه دا ولې کافي ده پوهېږئ په خبره باندې ځکه وایي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ایمان راوړي پیغمبر پاک کتاب چې الله وت نازل کړی دی چې نازل شوی د تر جانب رب نه د پیغمبر خدا پر قرآن په خپل ایمان دی والمؤمنون او ایماندار ایمان راوړي په قرآن باندې کل آمن بالله ار یو د دوی نه ایمان راوړي په الله باندې او وملائکته په فرشتو د الله باندې او کتبه او کتابونو د الله باندې او رسوله او پیغمبرانو د الله باندې لا نفرق بین احد من رسله موږ جدا ورنه کو په منځ او تن کې د پیغمبرانو نه موږ د يهودو په شان نه یو چې موسی مونږ نور نه منو موږ د عیسایانو پیرنګانو خبيسانو په شان دي نه چې عیسی مونږ نور نه منو موږ ټول منو ټول پیغمبران علیهم السلام زموږ د سر تاجونه دي خو مسلمان به سړی چې سازيږي نو د پیغمبر په آخري منلو سره به سازيږي چې دا آخر پیغمبر دی نور نه راځي وقالو او وای دی سمعنا واطعنا موږ واورېدلو موږ ومنلو کله چې دا آیات نازل شو چې یحاسبکم به الله دړ په خبرو باندې الله تاسو سره حساب کوي نو صحابه رال او پیغمبر خدا ته دغه شو د الله پیغمبره د څه خبرې لکه راځي چې وای نو ولې سود خو ویلې شو او موږ په الله نسی نبی علیہ السلام ورته ویلي چې تاسو کسه دا يهودو په شان خبره کوي چې موسی ته کړي وا چې پتا پدا کې په کویتور کې ویلي هغه سمعنا او چې کله ترال واسوینا تاسو د څه خبرې شروع کړې چې سمعنا واسوینا دا خبر ورته پیغمبر خدا او صحابه ډېر خپدي غمجن دي یو د آیات ورسته راغلی لا یکلم الله نفسا غفرانک بخنه غواړو اغفروا غفرانک بخنه غواړو ستا بخنه ربا ای زمونږ ربا و الیک المصیر خالص تا ته واپس زمونږ ټول د قیامت ثابت شو لا یکلم الله نفسا تکلیف کی نه چاہیے ہوتا یو تن لر الله الا وسعها مگر په نظر طاقت دا باندې لها ما کسبت نفس ته پارا هغه د پیدي دي چې د کسب کړی دي وعليها مكتسبت او په باندې بوج دي هغه چې د پښخون باندې کړی دي د کسبت باندې دا پړماتي کړی دي دامود سړی کوي کنه نه غواړي زکات ورکول نه غواړي حج کول نه غواړي دا به ته پړ باندې خپل دین دا کار وکړي او غلا او زنا او جواری او غیبتونه غواړي د دې وجنه د انسان د پیدې د پاره غنې کوي دي چې د پړماتي کړی دي کسبت باندې دا او علیها په د باندې بوج دي هغه ګناهونه اکتسابت چې د په شوق باندې کړی دي اکتساب کې شوق پروت دی مینه پرتا ربنا لا تؤاخذنا اذا ما غرب امني سي من لرا ان نسينا كمن نهي روشي الا کزمګ نه کوم خبره ای روشي مونږ پاګی باندې منی سي او اخطانا یا مونږه تیر وزو نسيان دي ته وای چې کانه لا خبره ایر را لکه روجر دا او روجر ایر دا یو جامو بری مکه اوس کړه نو روجر نه ماتيږي اسنه چې وګو مسکري راشه ډوړای موکا نه روجر په ځای راکړي ډوړای نه خوري او نوري ګوس دا دی ما او خطا دي ته وای چې سړی ته یاد لکه زمونږ را باز خلک تګي پرې ودا کې واوري والا خواله راشي نو هغه ته وړه کړته راکا نو کله به خپل کې باسي او کله به ودا کې لاړې ټوکی او ناس په دغه تیر شوا دا خطا ده وایي کې پرې وای نو کرو جنماتي کې نو ګرانګار دې به احتیاطي وکړه ربنا ای زمونږ ربا ولا تحمل علينا اسرا مراړې په مونږ باندې ګران حکمونه داسې حکمونه زمونږ ملا په ماتش کما حملته على الذين من قبلنا لکه چې تا بار کړو په قومونو باندې زمونږ نمخ کې وو د يهودو توبه به قبلېدل چې دا 60 به کیږي نو قبول وشو جامه به پلیته شو نو هغه به پکې چی پرې کول نو به ټول جامه به سورې وو
ټوکړې به ورته اچولې وي. نو الله داسې احکام را باندې مراړې دا مفسرین لیکلي چې هغه ګناه وکړل په ور به یې لیکلی شو چې ده غلا کړې ده. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مبارک الله په موږ باندې هغه څیزه لا طاقة لنا چې نشته موږ له طاقت په هغې باندې. واعف عنا عفو کې موږ ته روا واغفر لنا معاف کې موږ ته زموږ ګناهونه وارحمنا مهرباني وکړې په موږ باندې انت مولانا ته زموږ مولا او کارزاد او حاجت روایي فانصرنا على القوم الكافرين پس امدادو کې زمونږه په خلاف د قوم کافر باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا کوي یا الله موږ قرآن سره لتاي کو ترجمه وای کو وای کوي دې سره سره الله موږ په دې کامل مکمل عمل کوو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي. دې له څوک کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورکوي کبد قسمت تباہی. یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي. زموږ څونه مشران وفات شوي زنانه نارینه د مسلمانانو مردگان ټول خدای څونه د مسلمانانو بیماران دي زموږ پرې کورونو کې دي په دې مرګرو کې دي د عامو مسلمانانو دي ټول لږ شفا کامله عاجله وکړي. خدای دا کوم آفت چې په دنیا باندې راغلی دی دا ستا له خبه شوی دا مصیبت ته راوستی دی الله موږ نه راضي شه. دا مصیبت د اسلامي ملکونو نه د مسلمانانو نه بل طرف ته واړوه. کم چې ستاره دین دشمنان دي د پیغمبر دشمنان دي د حق او صداقت دشمنان دي خدایا خپلو دشمنانو سره هغه څوک چې څه مستحق دي. یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي. یا الله زموږ ټول نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.